زه تقریر کول نه غواړم صرف دومره درته وایم چې انشاءالله تعالی که د حضور عاشقانو دا بیداري هم په دې حالات باندې شروع وي نو فرانس چې کم ګستاخانه جسارت کړی دی او په مقدس مکه باندې په تاریخ کې 1400 کاله کې په لومړني ځل هغې داسې بې ادبي او ګستاخي کړې ده نو که د حضور د عاشقانو دا جذبات برقرار وي انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې د فرانس په ځمکه باندې به هم د حضور علیه الصلاة والسلام د عاشقانو راج جوړېږي که خیر صرف ستاسو د دغې مینې د دغې محبت او د دغې جذبې والله دا هغه جذبه ده چې دې له الله قوت او طاقت ورکړی دی او داسې ناقابل شکست قوت دی چې الله کریم جل جلاله د دې په مقدر کې شکست لیکلی نه دی خو چې کوم انسان د خپل نبي د عزت او ناموس دپاره میدان ته راوځي زه د خپل طرف نه د دغې عظیم الشان ریلی چې کوم ملګري دوستان د مردان د مضافاتو راغلي دي او دلته شرکت کړی دی د جمعې په دې ډېره مصروف ترین ورځ کې نو زه دا وایم چې د چا دپاره راغلي دي انشاءالله هغه به اجر درکوي په دنیا به هم درکوي او په آخرت به هم درکوي په دنیا به هم درکوي په آخرت به هم درکوي په لاره کې که داسې کم ملګرو دوستانو ټول د قابل عزت دي د هغې چې کوم دی د هغې د شان مطابق عزت نه شوی هغې چې کوم ځای کې لایق وو هلته کې موږ سره په هغه ځای کې سفر نه کړی یا د سیکیورټي دا چې کوم زموږ ملګري دي او کوم کارکنان دي نو دا هغه خلک دي چې د څو ورځو نه مسلسل دوی په دغې تیارو کې مصروف دي نو خامخا هلکان دي بعضې وخت کې پیژنګلاو نه کي بعضې وخت کې د سیکیورټي وجوهاتو بنا باندې څه مسله راشي نو تاسو ملګري به خپل زړه ته هغه خبرې نه ورځوئ بلکې د چا دپاره چې راوتې یې د ټولو به دا انشاءالله په زړه کې وي چې موږ د چا دپاره حاضري لګولې ده د هغه محبوب علیه الصلاة والسلام په دربار کې زموږ حاضري لګېدلې ده زه بالخصوص د حضور استاد العلماء امام المدرسین شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ مولانا ابو الفضل محمد فضل سبحان صاحب القادری د خپل استاد صاحب محترم د هغې مبارک و د شاګردانو او بیا د هغې د نور نظر لخت جگر د جناب حضرت العلامہ مولانا فضل منان صاحب القادری د هغې په حضور کې دا گزارش کوم چې د دې ملګرو دوستانو شکریہ ادا کی او انشاءاللہ اختتامی کلمات و دعا فرمائی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب لله والبغض لله حاضرين الحمد لله ثم الحمد لله نن مونږه چې په کوم مقصد باندې راجمع شوي یو حاضرینو که څوک د مردان ښار نه راغلی دی که څوک د مردان د مضافاتو نه راغلی که څوک د نورو ضلعو نه راغلي که څوک د نورو اطرافو نه راغلي حاضرینو زمونږ د اجتماع دا د ذات بابرکات د امام الانبیاء مبارک د تعظیم او د توقیر دپاره مونږ راجمع شوي یو او کله چې ذات بابرکات د امام الانبیاء مبارک تشریف راوړو دا امتیاز هغه مبارک ختم کړی چې دا امتیاز د رنگ دی امتیاز د نسل دی امتیاز د خاندان دی امتیاز د علاقې دی نن دا خبره که نشي څوک نشي کولی چې دا سړی د کومې ضلعې نه راغلی او دا سړی د کومې ضلعې نه راغلی حاضرینو مونږ چې د هرې ضلعې نه راغلي یو د ذات بابرکات د امام الانبیاء مبارک ته د تعظیم او د سلوټ پیش کولو دپاره راغلي یو زمونږ او ستاسو مقصد یو دی مونږ ټول الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ د اجتماعیت نکته یوه ده هغه د اهل سنت والجماعت عقیده ده هغه د حضور علیه الصلاة والسلام د عزت او د عظمت تحفظ او د ناموس حفاظت دی حاضرینو زمونږ د اجتماعیت مقصد یو دی زمونږ په علاقو کې زمونږ د تقسیم مطلب دا نه دی چې مونږ به خپل دین تقسیمو مونږ به د ولادت ورځ تقسیمو مونږ که د هرې صوبې نه راځو مونږ که د هرې ضلعې نه راځو حاضرینو په دې کې پښتون او پنجابي نه چلیږي په دې کې چې یو سړی زما د محبوب غلام شو که هغه په افریقا کې اوسېږي او که هغه په سند کې اوسېږي او که هغه په پنجاب کې اوسېږي هغه زما د سرګل دی حاضرینو مقصد مې دا دی چې زما ستاسو ټولو وروڼو ته سلام د عقیدت او د محبت دی زه خپل سترګې او خپل سر ستاسو قدمونو ته لاندې غوړوم
چې تاسو د ذاتي مبارکات د امام الانبیا مبارک د تعظیم او توقیر دپاره نن راوتي او زه په حیثیت د میزبان او د دې ښار د اوسېدونکي ستاسو د ټولو میلمنو استقبال کوم او ستاسو شکریه ادا کوم او د الله جل مجدو نه ستاسو دپاره دعا کویم چې الله جل مجدو تاسو له په یو قدم باندې اجر درکړي او کوم معیار چې حضور علیه الصلاة والسلام موږ له راکړی هغه څه شی دی الحب لله والبغض لله بس بل هیڅ خبره نشته نه یو تنظیم دی نه یو تحریک دی نه یو ډله ده نه یو پیربندي ده نه یو ګروپ بندي ده هیڅ هم نه دي د دې ټولو ګروپ بندونه چې موږ کله د ګنبد خضرا د سایې لاندې راجمع شو دا ټولې ګروپ بندۍ به په هغه ځای کې ختمېږي حاضرینو الحمدلله ثم الحمدلله مونږ او تاسو ټول د امام الانبیا غلامان یو د هغه په غلامۍ کې زمونږ او ستاسو جمع ده زمونږ او ستاسو د علاقې باندې څوک نشي تقسیمولی مونږ او تاسو په علاقو نشي تقسیمولی په استاذ بایوم نشي تقسیمولی په استانوم نشي تقسیمولی حاضرینو دا تقسیمونه ټول امام الانبیا مبارک ختم کړي د چا د ولادت په سعادت په موقع باندې چې مونږ راجمع شوي یو حاضرینو په دې موقع باندې زما تاسو ته دا پیغام دی هر هغه عالم چې د دین خدمت کوي هغه زموږ د سر تاج دی هر هغه پیر چې د دین او د حضور علیه السلام د عزت او د ناموس محافظ او تحفظ کوي هغه زموږ د سر تاج دی هغه که په لاهور کې اوسېږي هغه که په کراچۍ کې اوسېږي هغه که په مردان کې اوسېږي هغه که په یورپ کې اوسېږي او هغه په افریقا کې اوسېږي څوک چې د امام الانبیا غلام دی هغه زموږ آقا دی په دې کې دا امتیازات دا تفریق چې کله امام الانبیا مبارک 1400 کاله مخکې ختم کړی الحمدلله ثم الحمدلله مونږ په دغه باندې کلک ولاړ یو زموږ محبت هم د خدای رضا دپاره دی زموږ عداوت هم د خدای رضا دپاره دی دا په دې موقع باندې پیغام ځان سره یوسئ کورونو ته کلو ته علاقو ته خپلو خلکو ته ووایئ چې زموږ د اجتماعیت مقصد صرف او صرف یوه خبره ده هغه د خدای او د هغه د رسول محبت دی الله جل مجده دې زموږ او ستاسو استقامت نصیب کړي پرونو د صاحب اکثر پیغام تاسو اورېدو او د هغې په خپل پیغام کې د دې خبرې بھرپور طریقې سره وضاحت وکړو صاحب اکثر تاسو ته ووایي چې زمونږ د چا سره څه اختلاف نشته زمونږ د راجمع کېدو سے ذات با برکات د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او د دې سټیج نه د ټولو د مشرانو د علماو د مشایخو او د ټولو دا یو متفقه فیصله د تاسو به هم جواب راکوي چې نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام 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 ہے اور انہوں استاسو پدې ډېر تعداد کې شرکت زه همداسې په اسانه باندې په تقسیمول نه غواړم ټیک ده چې ورځ د جمعې ده ټیک ده چې مصروفیات دي خو انشاءالله العزیز یو 15-20 منټه به دلته کې زه زما دا خواهش دی چې ډاکټر شفیق امینی صاحب د فرانس خلاف په دې ځای کې او د دې موجوده حالاتو مطابق یو څو قراردادونه پیش کړي او میډیا ته سوشل میډیا ته پرنٹ میډیا ته الکترونیک میډیا ته او ټول عالم کفر ته یو پیغام ورکړي چې د ټول عاشقان مصطفی همدغه قرارداد همدغه مدعا او همدغه مقصد دی څوک موږ سره په دې ځای کې د دغې 15 منټو دپاره تابعدار ودرېدی شي الحمدللہ العظیم د نعرې جواب راکې نبی کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول مونږه د ټولې دنیا د مسلمانانو نه دا مطالبه کوو چې د فرانس د مصنوعاتو بایکاټ وکړي یقین وکړئ چې که یوه ورځ هم د ټولې دنیا د مسلمانانو د فرانس د مصنوعاتو بایکاټ وکړه په هغه ورځ باندې به فرانس خاورو له راغلي زموږ خپو له به راغلي غیرت ایمانی پکار دے قسم په ذات د خدای د حضور در طرف تمخ کے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی د مدینه منورې جانان طرف تمخ کا چې د الله ټول د دنیا نعمتونه استا قدمونه لرانه واست بیا راته وایا لہذا بالخصوص اهلیان پاکستان با د فرانس د مصنوعات مکمل بایکاټ کوي دا خو د عوامو دپاره پیغام دی حکومت وقت دا پیغام دی چې د خدای دپاره چې تاسو کومې وسلې
چې تاسو کوم ایټم بم چې تاسو کوم میزایل د وطن د دفاع د پاره جوړ کړی دي د حضور د عزت او د ناموس مسله د وطن د دفاع نه په کروڑها چند باندې سیوا اهم ده چې د حضور د عزت او ناموس دفاع نه وي نو بیا په دغه دنیا کې د یو شی حیثیت هم نشته ما بقاء الامت بعد شتم نبیها لہذا د حضور علیہ السلام د عزت د پاره د خپل ملک د وسایل استعمال کړي او د فرانس خلاف د جهاد اعلان وکړي د حضور یو غلام تاسو سره په دغه کې میدان کې ولاړ دی او بیا کبل فرض دا خبر استاد دماغو نډیره چې موږ ته پته ده د حالاتو نو د فرانس سفیر لیګل چې دی دا دومره خبره نه ده خپل نبی باندې غیرت او کا قضا استاد جمنیل خلاف خبره کړې وې کې دي شو سپورې د ور سره ډېر څه کړې وې مهرباني دا وکا د ادارو خلاف خبره وشي په ملک کې هلچل شروع شي همدارنګه د صدر او د وزیر اعظم خلاف چې خبره وشي د اسمبلی په فلور باندې خلک د دوه کوسو نه بهر ټوپونه وي او په خلکو باندې حمله کوي نو دا زما د جانان ګستاخی شوی ده چې د ټوله دنیا عزتونه زما د کریم آقا د قدم د خور و نظر او قربان شه لہذا زمون پر زور مطالبه ده چې د فرانس سفیر د ملک بدر شي او خپل سفیر د واپس راوغوښتي شي او عزتمندو اخیری درته دا خبره کومه که څوک په دغه میدان کې د چا جذبات هر څنګه دي و ان شاء الله د تاجدار ختم نبوت کونسل او د تحریک لبیک یا رسول الله او د حضور د عاشقانو جذبات دادي که تاسو د حضور علیہ السلام مبارک گستاخانه خاکه چاپ کوي سوارلسنیم سوا کاله پسند د حضور غلامان د حضور په نوم باندې د خپل سر د قربانولو لپاره تیار دي زبا یو ناروا تاسو به جواب کې دوه پیره ما ته یا نبی وایي خو په داسې انداز باندې چې تاسو د دې نارې گونج فرانس ته مرسي پاغي باندې لرزان راشي عزتمندو نارې داسې دي نارې داسې وي زمون بابا جی صاحب چې تیرا کې منه جلسه وکړه د انګريز خلاف اول تک دا شعار وې بیرغ د کلمې مسلمانان پورته کوي وطن د مسلمان د انګريزان پورته کوي محمد امین راشه د لخر مخ کې روان شه د استاخ کل جذبه به د غازیان پورته کوي نو انګريزانو په غورز باندې خپل زنانه کورونو ته ولېګلې 1930 کې ورته وې د مسلمانانو جذبات داسې دي چې د دې مخې ته اوس ګرانه ده چې مونږ ټینګ شو هم تاسو د دې جذباتو والله کون چې د کینیډا فرانس پورې مرسيږي تو پیره بده یا نبی جواب راکوي عزت پہ تیرے عزت پہ تیرے ہم پہرا دیں گے یو پیرے ہم پہرا دیں گے عزت پہ تیری ہم پہرا دیں گے حرمت پہ تیری ہم پہرا دیں گے گستاخ کو تیرے ہم آگ لگا دے گستاخ کو تیرے ہم آگ لگا دے ہم آگ لگا دے گستاخ کو تیرے ہم آگ لگا دے گستاخ کو تیرے ہم چین کے رکھ دے گستاخ کو تیرے ہم پاڑ کے رکھ دے گستاخ کو تیرے اور سر میں لتازار شاہ سر میں لتازار شاہ تن میں لتازار شاہ من میں لتازار شاہ دا ٹول مجلس لتا قربان شاہ لبیک لبیک عبدالناصر نقیس کا فیچر تبھی تشریف جیسے روڑی دانن ها غرض دا او دانننی سحر چی بمونگ ماندراغی دا ها سحرو کم سحر چی مونگ دا ها سحر یاد را تازه کوي په کم سحر چې د الله محبوب آقا دو جهان محمد مصطفی
د ټول انسانیت فخر په ټول انسانیت لچ الله په رحم کو کرم پیو کو او د جهالت تیارې ختم شوې د ایمان هغه دولت مونږ ته نصیب شو او قائد و جهان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف آوری وکړه دا نننۍ ورځ مونږ ته د هغې ورځې یاد راکوي محترمو دا هغه ایام الله دي چې مونږ ته دا تعلیم راکړی شوی دی چې دا ورځې به تاسو چمتې ساتئ الحمدلله نن د مردان غیور عوامو دا الله هغه ورځ په ایام الله کې چې کومه ورځ شامل او داخله ده هغه ورځې په داسې انداز کې چمتې کړه چې انشاءالله په مردان کې یو تاریخ رقم کړم زه د ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او خصوصا د خپلو علماو په روډ باندې ماته شیوخ الحدیث ولاړ دي شیوخ القرآن ولاړ دي علماء کرام ولاړ دي خلک راشئ وګورئ په دې اجتماع کې داسې داسې نګینې ولاړې دي داسې داسې ملغلرې ولاړې دي چې په هغې باندې مسند ناز کوي په هغې باندې ګدۍ ناز کوي او په هغې باندې خپله جومات او محراب او منبر ناز کوي او نن د قائد و جهان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ناموس او د هغې چې کوم بلند شان دی په هغې کې د خپلې حصې اچولو دپاره نن د ستاسو په روډ باندې ولاړ دي زما د دې د سلام عقیدت دی الله دې د دې دا جذبې په خپل لوی دربار کې الله قبول منظوري کړي او دغه رنګې زه د خپلو نوجوانانو دا نوې وینه خصوصا چې زمونږ دا کوم سیکورټي ملګري دي دغه رنګې نور ملګري راغلي دي دا تاسو په رب باندې یقین وکړئ چې انقلاب به هم دا نوجوانان راولي انشاءالله عز وجل الله نه زمونږ دا دعا ده ای الله دې نوجوانانو ته تقوا عطا کړي دې ته فهم عطا کړي دې ته خپل قرب عطا کړي دې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق عطا کړي هغه عشق تا چې غازی عمران له ورکړو د دې مردان یو فرزند چې تا ورکړو ای الله دې ته هغه عشق نصیب کړي کوم عشق چې تا ممتاز حسین قادري له ورکړو ای الله دې نوجوانانو ته هغه عشق نصیب کړي کوم عشق چې تا غازی علمدین شهید ته ورکړو ای الله دې ته هغه عشق نصیب کړي کوم عشق چې تا معاذ او معاوض له ورکړو د ستاسو ټولو خصوصا د نوجوانانو د عوامو د وکلاو د ډاکټرانو د دانشورانو د ټولو شکریه ادا کوو الله عز وجل د ستاسو دا راتګ په خپل لوی دربار کې قبول او منظور کړي او چې دا کوم مطالبات شو د دې سره د ټولو اتفاق کې او خصوصا دا خیال وساتئ چې په کوم بسکټ باندې LU لیکل شوي وي LU کم از کم دا بسکټ تاسو خوراک پرېږدئ انشاءالله عز وجل دستاسو بم په دې بایکاټ کې حصه راشي الله عز وجل زموږ د ټولو نه رضا شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إله العالمين دا جمع غفير الہ العالمین استا درگاہ کی لاسونه نیولی دي د دې جولۍ د خیر نه ډکې کړي الہ العالمین دیلا غلبا په دې ټوله دنیا باندې الہ العالمین ورکړي د حضور علیه الصلاۃ والسلام عاشقان الہ العالمین دې جلوس کې شرکت کړي ډېر په اخلاص سره ډېر په محبت سره د دې دا سعی کوششونه چې د مخکې ورځو نه شروع کړي چې په هر رنګ کې په هر شکل کې الہ العالمین هغه اخلاص په خپل درگاه کې قبول او منظور کې ته زموږ د ټولو ناراضي شي او د سټیج باندې دا کوم قائدین ولاړ دي الہ العالمین دوی له دراز او عمر ورکړي او الہ العالمین زموږ د دې د رهنمایي لپاره الہ العالمین ته د دوی حافظ او ناصر شي او الہ العالمین موږ ټول په اخلاص سره دعا کوو چې د تحریک لبیک پاکستان دا کوم کاروان په دنیا کې روان دی الہ العالمین دې لا دې دغنی رات چغنی ترقی ورته نصیب کړي
او الہ العالمین د دې کارکنان د دې قائدین هر څومره چې الہ العالمین ټول ته کامیابی نصیب کړي زموږ د ټولو د حاضری په خپل درگاه کې قبول او منظور کړي د حضور علیه الصلاۃ والسلام محبت د حضور علیه الصلاۃ والسلام اتباع کامل تقوا کامل پرهیزګاری زموږ د ټولو نصیب کړي یا رسول الله انظر حالنا یا حبیب الله اسمع قالنا یا رسول الله انظر حالنا یا حبیب الله اسمع قالنا انني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا یا رسول الله زمون په ټول په حال باندې نظر او رحم او کرم وکي ته زمون راضي شي وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين